ملګرو دا سیټ کې چې درته د کمې جینۍ تصویر ښکاري که نه دا واده کول غواړي دا وایي چې زه صحیح نیک خلکو سره او نیکې کورنۍ سره واده کول غواړم که څوک غریب وي که هر څنګه وي تور وي سپین وي خړ وي خو هر څنګه انسان سره زه واده کول غواړم خو افسوس په دې خبره زه ښایسته هم یم زه غټه هم یم زما تعلیم هم شته دی دې نه باوجود زما سره څوک واده نه کوي ولې زما سره څوک واده نه کوي وایي زمونږ چې کومه دی غریبي ده موږ جهیز نشو ورکولی یار افسوس په دې خبره زمونږ په ملک کې زمونږ په دې معاشره کې اکثر دغه شانتي کارونه ډېر زیات دي چې یو سړی غریب وي څوک ورته بیا زړه نه ښه کوي په دې وجه باندې چې کوم دی دا فریاد کوي او ډېر منت زاری کوي چې الله ته وګورئ زما سره څوک واده وکړي زه ډېره غریبه یم نو تاسو خبرې په دې باندې د دې هېڅ وس نه کېږي د جهیز وس مې وایي نه کېږي وایي د دې د وجې چې کوم دی زما څو رشتې چې کوم دی خرابې شوې ولې خرابې شوې وایي زه ورسره وایي زما والدین ورسره د رشتې خبره وکړي بیا چې کوم دی دغه شانتې د جهیز یو کیسه پکې هغه یې راواچوي بیا هغه رشته چې کومه ده شوې وي خو بیا ماته شي څو ځله وایي زما سره دا وشو خو والله عالم چې دا خبر اوس ټیک دی او که نه دی د دې پوره تحقیقات هم کول غواړي خو دا خبره چې څه خبره چې کومه ده خو دی چې دا کومه خبره کړې ده دا زموږ په معاشره کې اکثر زیاتره کېږي یو انسان چې غریب شي هغه ته بیا څوک د سړي په سترګه نه ګوري یو سړی چې غریب شو هغه که هر څومره هم ښایسته وي ښه وي اخلاقي وي خو پیسه چې در سره نه وه نن سبا د بیا څوک هېڅ قدر نه کوي ولې نه کوي چې نن سبا دغه شانتې پیسې ته هر سړی ګوري لالچ د دنیا دومره ډېر شوی دی که نه په دې وجه باندې زموږ د حالات چې کومه دی خرابېږي ورځ په ورځ په موږ باندې دا قسم قسم مصیبتونه عذابونه افتونه د دې د وجې نه راځي چې موږ په خپل حق باندې صبر نه کوو موږ په اسلامي طریقه یعنی کومه چې سنت طریقه ده په هغه باندې نه ودونه کوو په کوم واده کې چې ډول سورنا او دغه شانتې موسیقي او ډنګ ډته نه وي شوي نو هغه ته بیا خلک واده نه وایي بیا پسې خلک الټه خبرې کوي دا لا څنګه واده یار دی نه خو هغه د دې خو د مړي مثال و په دې واده کې خو نه هېڅ خوشحالي موږ ولیده او نه هم پکې څه ډول سورنا او څه موسیقي ولیده نو په دې وجه باندې زموږ د حالات چې خرابېږي په دغه شانتې سنت طریقه که چېرې موږ کار وکړو نو هغه کې به الله برکت اچي هغه رشته چې کوم ده هغه به تر عمره پورې برقراره وي او بیا به زموږ په منځونو کې چې کومه دی زموږ په رشته کې به محبت وي زموږ والدینو زموږ سرغنۍ زموږ چې کومه کور وي هغه به ښه په صحیح طریقه باندې روان وي ځکه موږ پکې د پیغمبر علیه السلام سنت مبارک چې کومه دی هغه ادا کړي او که نه ډمانې اجړاګان دغه شانتې نور هغه کارونه کوم چې اسلام کې حرام ناروا دي هغه پکې موږ وکړو نو بیا اکثر زموږ د معاشرې هغه کسان هغه کورونه بیا همیشه یعنی عمر ته نه رسي په نیمه کې بیا وران شي په نیمه کې چې کومه دی بیا ښځه او خاوند جګړې کوي دغه شانتې چې کوم دی دواړو سره شیطان ملګری وي یو ته هم شیطان په دې غوږ کې بنګېږي او د بل ته هم شیطان په دې غوږ کې بنګېږي دواړو ته وایي نو بیا دې نه آخر دا نتیجه حاصله شي د دې په نتیجه کې بیا د هغوی دواړو کورونه چې کوم دی هغه وران شي نو ملګرو دا یو خبره درته کومه چې څه اسلام تاسو ته جایز کړي اسلام چې کومه طریقه اختیار کړي اسلام چې تاسو ته کومه طریقه ښایي په هغه طریقه باندې ودونه کوئ انشاءالله ستاسو به زندگی خوشحاله وي زندگی به پرسکونه وي او دغه شانتې ناجایزه مطالبات د کم چې غریب خلک وي هغوی نه مه کوئ ناجایزه مطالبات نه مې مراد دا چې جهیزونه بعضې خلک نشي ورکولی زنانې نشي ورکولی یتیمان وي غریبان وي بې کوری بې وسی هغوی نه بیا خلک غټې غټې مطالبې کوي دې نه علاوه چې کوم دی د هلک د کور نه هلک غریب وي او د جینۍ کور چې کوم دی په هغه باندې ډېر درانه پیډې واچوي درانه مطالبات دې وکړي بیا هغه څه وجه شي د هغه نتیجه بیا بالاخره دا شي چې په هغه کې بیا کلونه تیر شي کلونه و عمرونه تیر شي وختونه تیر شي 10 کاله 12 کاله 15 کاله تیر شي خو هغه خلک چې کومه دی هلک هم په ګناه کې مبتلا جینۍ هم په ګناه کې مبتلا ولې جهیز پوره کولی نه شي ولې هلک سامان پوره کولی نه شي وس یې نه وي او دغه شانتې د سخر کور پې لوډ راوړی وي دغه شانتې د هغه واده چې کومه دی پاتې وي بانډه وي حتی چې جینۍ بیا د بل سره وتښتي نو د حرام ناروا کار نتیجه حرامه ناروا وي دا درته وایم د حرام کار کم چې اسلام حرام کړی هغه کار به چرې هم نه کوئ هغه کار کې همیشه د سړي تاوان وي هغه کار کې همیشه نقصان وي نو ملګرو دا مې دې دپاره ووي چې دا جینۍ وایي زه واده کول غواړم
دا جینۍ وایي زه واده کول غواړم خو ما نه غټ مطالبات خلک کوي د جهیز دغه شانتې غټ مطالبات رانه کوي، نو په دې وجه باندې زه هغه نشم پوره کولی، چونکې موږ غریبان یو، زما مور چې کومه ده هغه یو معمولي شانتې نوکره ده، نو په دې وجه باندې دغه مطالبات موږ نشو پوره کولی، ځکه زما واده پاتې دی، عمر پکې تیر شو او څوک مې یعنې زموږ رشته نه کېږي. نو دې مطالباتو نه څه جوړېږي یار؟ د غریب هیڅ حیثیت نشته دی. دا خبر که چېرې رښتیا وي لکه، نو بیا خو هیڅ په کار نه ده چې داسې عمل وشي، یعنې اسلام چې څه ناروا حرام قرار کړي دي هغه باندې هیڅ عمل مونږ نه کوو، او دې د وجې نه زموږ کورونه بیا په نیمه کې روان وي. نو ملګرو دا ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ.